القبلة حال كونكم مقترنين بغائط أو بول ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها أو مورت شاكوي ولكن شرقوا أو غربوا. دا په اهل مدینه او د پاره دا حکم دی چې شرقوا او غربوا، یا شرق ته مخ اړوي یا غرب ته مخ اړوي. نو دا د هغه چا د پاره ده چې د مدینه کې اوسېږي. نو ما تاسو ته ویل چې دا بغائتین ولا بولین دا متعلق د دې محذوف کی هغه متعلق دا دی چې حال کونکم مقترنین بغائتین او بولین دا به دا جمله حال شي د لا تستقبلوا کې د دې ضمیر د فاعل نه چې مخکوي مو په حال د کون ستاسي کې چې تاسو کوي غائط یا بول، نو مخکوي مقبله ته او موت شاکوي. ولكن شرقوا او غربوا دا د اهل مدینه د پاره. ابو ایوب انصاری وی فقدمنا الشام، منګه شام ته لاړو فوجدنا مراحیز، مراحیز جمع د مرحاز ده. نو منګه مندکر المراحیز، مراحیز هم دغه مواضع چې تیار شوي د کم حاجت د پاره هغه ته مراحیز هم ویل کېږي، مرحاز مفرد دی. نو هغه مراحیز منګه مندکر القد بنیت مستقبل القبله چې هغه قبله طرف ته جوړ شوي، فننحرف عنها ونستغفر الله. دا عنها ضمیر کی دو احتمال دي. نو یا خدا چې فننحرف عنها معنا من با بیخی دا مراحیز پر خودل دغه کې به قضا د حاجت نه کوله. نو فننحرف عنها من بتللو په ډډه کېدلو به عنها دغه مراحیزونه ونستغفر الله او د الله نه به بخښنه وغوښتله. دویمه ترجمه دا ده چې ها ضمیر پکې راځي کې دی قبلې ته چې دا مراحیز خو قبلې طرف ته جوړو، خو موږ چې به پکې کېناستلو نو ننحرف عنها، نو موږ به د دې جهت د قبلې نه انحراف کوو، یو طرف ته به داسې کاږو شولو. ونستغفر الله او موږ به د الله نه معافي وغوښتله. اوس دا استغفار به ولې موږ غوښتو؟ نو عارضة الاحوزی کې امام ابن عربي رحمه الله وی دی کې احتمال د درې وجو دی. اول دا چې موږ به استغفار غوښتو د دې وجه نه چې دا مراحیز استقبال دغه ته جوړ شو قبله ته مخامخ، نو کوم به انحراف مو کو نو پورا انحراف بن راته، نو موږ به الله نه استغفار وغوښت. ځکه مراحیز شو هغه زویقي چې پورا دغه پکې به نه راځي انحراف، نو موږ به الله نه لږ به انحراف وکړو، نور به د الله نه استغفار غوښتو چې موږ ته الله تعالی بخښنه وکړي. دویم موږ به استغفار وغوښتو د خپل ګناوونو نه، نو د خپل ګناوونو نه به څنګه غوښتو چې دا به وکړه چې وګوره دا خلکو دا قبلې ته دا مراحیز جوړ کړي دي، نو دا ګناه ده. نو یو ګناه چې سړی ویني بل ګناه ورته رایاد شي، نور ګناهونه ورته خپل رایاد شي، که دا زمونږ ګناه نه ده خو زمونږ خپل ګناهونه وکړه، نو موږ به استغفار وغوښتو چې الله موږ ته ګناه معاف کړي. لکه ته یو شی ویني چې ناروا شوی، نو ته وایې اللهم اغفر لنا، موږ ته بخښنه وکړي، نو خپل استغفار به موږ وغوښتو. او درېیمه وجه پکې دا هم کېدلی شي چې دا استغفار به موږ غوښتو لمن بناها، د هغه چا دپاره
چې دای جوړ کړی دی هغې دپاره به مې استغفار غوښته نو په هغې کې بیا دونه خبره ده چې هغه جوړونکي که مسلمانان خو صحیح ده استغفار د هغوی لپاره صحیح دی او کوم جوړونکي مسلمانان نه وي نو د هغې لپاره بیا استغفار صحیح نه دی صاحب د بذل المجهود سالنپوري صاحب هغه دا وایي چې یاره د ټولو نه ماته ښه دا کاري چې موږ به استغفار غوښته د دې دپاره چې اول به موږ کېناستلو مستقبل القبله نسیانا نو بیا به فکر شو چې اوه قبله ده بیا به راوګرځېدو نو د دې اول ناسته چې به م کړې وه نو هغې د وجې نه به موږ استغفار وغوښته په دې حدیث نه داسې معلومیږي چې استقبال قبله ته او استغفار او دا استدبار قبله ته او استقبال قبله ته جایز نه دی ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دا حدیث اصح ما فی الباب دی او د دې نه منه معلومیږي په دې مسله فقهي کې چې استقبال جایز دی که جایز نه دی استدبار جایز دی که جایز نه دی په دې کې د فقهاو اختلاف راغلی دی د وجه د اختلاف د روایاتو نه د مذهب د امام مالک مذهب د امام شافعي رحمه الله هغه دا دی چې استقبال قبله ته په صحرا کې او استدبار په صحرا کې او استقبال په صحرا کې دا ناجائز دی حرام دی او په بنیان کې جائز دی دا استقبال قبله ته استدبار قبله ته په بنیان کې جائز دی او په صحرا کې جائز نه دی په میدان کې جائز نه دی دا مذهب دی د امام شافعي رحمه الله دا مذهب دی د امام مالک او ته هم دا مذهب منسوب دی دویم دا زمون فقه حنفي وي او دغه مسلک دی د امام احمد حنبل رحمه الله هم فی روایتین او دغه مسلک دی د سفیان الثوری او دغه مسلک دی د فقه حنفي چې جایز نه دی استقبال او استدبار قطعا نه په بنیان کې او نه په صحرا کې په یو کې جایز نه دی استقبال او استدبار دریم مسلک دی د هغه د امام ربیعه چې هغه د امام مالک شیخ دی او دغه مسلک دی د اهل ظواهر عمو چې په صحرا کې جایز دی په بنیان کې جایز دی دا مسلک د عروه ابن زبیر نم نقل دی چې اوس جائز دی په صحرا کې په بنیان کې دا نه چې راغلی و دا مخکې راغلی و بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې ده بعضی علماو فرق کړی دی لکه یو روایت دی د امام احمد نه هغه وایي استقبال جایز نه دی نه په بنیان کې نه په صحرا کې البته استدبار جایز دی استقبال قبله ته جایز نه دی نه په صحرا کې نه په بنیان کې استدبار که سړی کوي نو دا جایز دی دا یو روایت دی د امام احمد حنبل رحمه الله دا اختلاف د روایاتو چې راغلی دی نو دا اختلاف د فقهاو چې راغلی دی دا بنا دی په اعتبار د اختلاف د روایاتو سره په دې باب کې دا روایات مختلف راغلي دي دا روایت چې دا فی الباب روایت دی دا دلیل دی د دې چې استدبار او استقبال جایز نه دی او فرق رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحرا او د بنیان نه دی کړی
نو بس نه په صحرا کې جایز دی نه په بنیان کې جایز دی. دا د باب روایت دلیل دی د فقه حنفي د مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله د پاره. بعضی روایت دا برست راشي ګوره باب ما جاء من الرخصة فی ذلک چې هغې کې روایت د جابر رضی الله عنه نقل کړی دی چې نبی علیه السلام قبلې ته مخکې کولو نه منع کړې وه. ما ولد قبل ان يقبض بعام يستقبلها. دا روایت امام ترمذی په وروستني باب ما جاء فی الرخصة په هغې کې نقل کړی دی. نو دغه روایت دلیل دی د هغه چا چې موږ مخکې ویله چې دا اهل ظواهرو مسلک دی چې اوله کې منې وه وروسته بیا دا جایز دی، په صحرا کې هم جایز دی او په بنیان کې هم جایز دی. او دا نهي چې دا هغه منسوخه ده په دغه روایاتو باندې چې کوم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه استقبال قبلې ته راغلی دی، په دغه روایاتو باندې نهي منسوخه ده. دا غره دلیل دی د اهل ظواهرو د پاره چې هغوی استدلال کړو. دغه رنګه امام ترمذی په دغه راتلونکي باب کې چې باب ما جاء فی الرخصة کې یو حدیث صحیحه د عبد الله ابن عمر نقل کړی دی چې رقیت یوما علی بیت حفصة فرأیت النبی صلی الله علیه وسلم علی حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. شای کعبې ته راغلی وه. نو دا روایت د هغه چا دلیل دی چې هغوی وایي چې شا اړول جایز دي، استقبال جایز نه دی. لکه ما دا تاسې ته ویل چې دا روایت دی د امام احمد حنبل رحمه الله نه چې استقبال نه دی جایز. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه استدبار راغلی دی په دغه روایت د ابن عمر کې چې دغه امام ترمذی نقل کړی دی او دغه روایت امام مسلم هم نقل کړی دی، بالکل صحیح روایت دی. نو دغه روایت دلیل دغه چا د پاره دی چې هغه وایي استقبال جایز نه دی او استدبار څه دی جایز دی. دریم چې څوک وایي چې دا په استقبال او استدبار جایز دی، په صحرا کې په بنیان کې دواړه جایز دی، لکه مسلک دی د اهل ظواهرو، هغوی سره یو دلیل د هغه روایت د ابن ماجه دی. ابن ماجه کې یو روایت راځي چې خلکو په استقبال او استدبار کې مبالغه شروع کړه. هسې عام اوقاتو کې به بیا نه استقبال کو نه بیا استدبار کو. عام وختونو کې رسول الله خبر شو، خلکو ته ویله حولوا مقعدي الى القبله، زما مقعد او زما بیت الخلا قبلې ته واړوئ. نو دغه روایت هم دلیل په دې کوي چې مخکنی حکم منسوخ شوی دی نه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخره کې ویلي دي حولوا مقعدي الى القبله. دې باب کې دا روایات چې مختلف راغلي دي نو دا او د حفصی بیبي په روایت کې چې راغی د ابن عمر په هغې کې دا راځي چې ما ولیدو، خو په بنیان کې ولیدو که په صحرا کې. نو امام شافعي رحمه الله وایي وګوره که په بنیان کې راغلی دی نو دا منه د ابو ایوب چې دا به په صحرا حمل کو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم استدبار کړی دی په بنیان کې. امام مالک صاحب هم دا وایي. اوس دا روایتونو اختلاف د وجنه روایت په مذهب د فقهاو کې اختلاف راغلی دی، خو راجح په دې روایتونو کې کوم یو روایت دی نو ترجیح حاصله ده روایت د ابو ایوب انصاري لره یقینا. او د هغې د ترجیح یو څو وجې دي. یو وجه خدا ده چې امام ترمذی رحمه الله به وایي چې دغه روایت د ابو ایوب انصاري دا اصح ما فی الباب دی. په دې باب کې چې څه روایتونه دي په ټولو کې اصح ما فی الباب دغه روایت د چا دی؟ ابو ایوب انصاري دی. دویم
روایت د ابو ایوب انصاری چې دی دا قول دی په دې کې دا راغلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې لا یستق اذا دغه روایت مسلم هم راغسته ده د ابو هريره په روایت سره اذا جلس احدكم على حاجه فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها او دلته ابو ایوب انصاری چې وایي ذاتهم الغایه کله چې تاسو وایي ذاتهم الغایه کله چې تاسو غایب تراشي فلا تستقبل القبلة بغایه ولا بول نو دا روایت قولی دی کنه دا روایت عمل د رسول الله دی دا قول دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او قول چې دی دا راجح په نسبت سره دا نور روایت چې دي دا خو عمل دی د جابر روایت چې راتلونکي باب کې راځي چې نبی علیہ السلام ولید ان يقبض بعام يستقبلها یا روایت د ابن عمر دی چې رقیتو على بيت حفصه د خور د کور ته ختم رسول الله میول نو دغه خو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو قول چې دی دا راجح په نسبت سره ستا اولتا بل دا دی چې په عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قول زکه بهتره دی چې دا په عمل کې احتمالات مختلفه راتللی شي هغه ځکه دا یو حال باندې رسول الله حال بیان دی فعل بیان دی او فعل چې دی دا معرض د اعذارو کېدلی شي چې د اعذارو د وجې نه به رسول الله دا کار کړي یا به د رسول الله پورې خاص شي یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعذارو د وجې نه کړي نو دا خو یو جزئیه ده او جزئیه کې احتمال د چای د اعذار وي او دا روایت قول چې دی دا خو قاعده دا خو قانوني نو د دې وجه د قاعده او قانون چې دی په هغې باندې عمل بهتره دی په نسبت سره چاته دغه جزئیاتو ته په نسبت سره دغه افعالو ته دریم دا چې دا کېدلی شي چې دا قول چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شریعتي او عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا بنا بر عادتي عادتاً چې داسې کار شوی دی او قول د رسول الله دا څه شی دی شریعت دی یا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تخصیص چې رسول الله په دې باب کې خاصو هغه د پاره منې نه استقبال ممنوع نه استدبار ممنوع او د نور خلکو د پاره دا عمل دی قاعده کلیه ده چې دا نه به استقبال کوي نه به استدبار کوي او دا مقید نه دی په قید د بنیان باندې او نه مقید دی په قید د چا باندې د صحرا باندې نو دا مسلک چې د احنافو مسلک دی د احنافو مذهب دی په دې باب کې دا اولاد دی او دې له ترجیح ورکړي د امام ابن تیمیه رحمه الله امام ابن قیم رحمه الله او نور غنو محدثینو دې له ترجیح ورکړي د دې مسلک لره ځکه دا روایت اصح ما فی الباب دی او دا روایت دا شرع ده دا قانون دی او دا کوم روایتونه چې نور ذکر دي دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حال نقل کړی دی او حال چې دی هغه معرض نه چای هغه کې د اعذارو احتمال دی وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء رسول الله صلى الله عليه وسلم من راضي ومعقل ابن ابي الهيثم ويقول معقل ابن ابي معقل وابي امامه د دې صحابه روایتونه دي پکې ابو هريره روایت مخکې ما ویل چې هغه امام مسلم رحمه الله را نقل کړی دی هغه داسې دی صریح دی په دې باب کې چې اذا جلس احدكم على حاجه فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها نو هغه کې فرق نه دی راغلی چې بنیان کې خیر دی او په صحرا کې د بنیان او د صحرا دا وجب چې دا غیر معقوله ده کته وی چې صحرا کې د ځکه جایز نه ده چې د بیت الله او ستا په منځ کې څه نشته لري حائل نشته لري ورته حائل خو ډیر دی صحرا خو یو ځای پورې نور ټول څه دي حائلونه دي دیوالونه دي کورونه دي سیندونه دي نو کله څنګه په بنیان کې حائل شته نو داسې په صحرا کې هم څه دي حائل شته
قال ابو عيسى حديث ابي ايوب احسن شيء في هذا الباب واصح. دا یو وجه د ترجیح امام ترمذی په خپل ذکر کړی دا. ابو ایوب چې دی د نوم څه دی؟ وای د نوم خالد ابن زید دی، او دا هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، نو دا ابو ایوب انصاری په کور کې داغه په کور کې پاتې شو، او دا به وفات شوه دی غزاله چې کله تله روم لا، نو په روم کې وفات شوه دی په سنه 50 هجری کې ابو ایوب انصاری وفات شوه دی. ابن شهاب زهري چې دی نوم د محمد ابن مسلم ابن عبید الله ابن شهاب الزهري، کنیه ابو بکر دی. قال ابو الوليد المكي قال ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا ببول ولا تستدبروها. نو امام شافعي سے پکې څه وایي چې انما هذا في الفيافي. فيافي چاته وایي؟ داګه چې مخې ته څه شي نه وي. واما في الكنف، کنف او د مراحیز یو معنا را، کنف د کنیف جمع، خبث د خبیث جمع. نو کنف دا چې کوم جوړ شوي دا په بنیانو کې دا چې موږ او تاسو ورته دغه وایو، نو دا جوړ شوي چې دی له رخصة فی ان یستقبلها، د ده دپاره رخصت دی چې په بنیان کې چې مخ کې ورته. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة. رخصت د نبی علیہ السلام نه راغلی دی په استدبار د قبلې کې. کوم ځای کې راغلی دی؟ وروسته روایت د ابن عمر چې راغلی دی، مسلم روایت هغه کې استدبار جایز راغلی، نو رخصت راغلی دی په استدبار د قبلې کې بغایت او بول. واما استقبال القبلة فلا يستقبلها، هغې کې اجازه نه ده راغلې. كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف ان يستقبل القبلة، چې استقبال وکړي قبلې ته. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. رخصت په استقبال او استدبار کې چې راغلی دی هغه باب کې چې کوم روایات راغلي دي هغه په دې باب کې ذکر کوي. دوه روایات ذکر کوي، د یو جابر رضی الله عنه روایت او بل د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ذکر کوي، چې دا مستدل د هغه کسانو دی چې څوک دغه مخکینی نهي ته منسوخه وي، وی ذکر رسول الله په آخر عمر کې استقبال کړي استدبار کړي، لکه د جابر روایت نه د عبد الله ابن عمر روایت نه معلومیږي. او بعض علماء په دغه باندې استدلال کړي دي چې وګور عبد الله ابن عمر لکه امام احمد، عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په روایت کې صرف استدبار راغلی دی، نو استدبار جایز دی، استقبال جایز نه دی. حدثنا محمد بن بشار، من ویلو چې دې ته بوندارم ویل کېږي، دا ثقه دی اتفاقا د ټولو اصحاب اصول شیخ دی. ومحمد بن المثنى، محمد بن مثنى ابن عبيد ابو موسى بصري، دا اتفاقا ثقه دی. قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير بن حازم ابو عبد الله ازدي البصري، ثقه دی، 200 کې وفات شوی دی وهب بن جرير. قال حدثنا ابي فلاري جرير بن حازم اتفاقا ثقه په یو سلاویه کې وفات شوی دی. حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق بن يسار المدني د تویل کیږي، دیتا امام المغازم وی محمد ابن اسحاق تا، او دا محمد ابن اسحاق امام المغازی دی. د په باره کې دا راځي چې د بلک تدلیس کو. بعض علماء دته د مذهب د شیعه نسبت کړي چې دا په تشیع مذهب د مذهب. امام مالک رحمه الله بد په حق لویلا ان قمت بين الحجر الاسود وباب الكعبه لحلفت
انه دجال کذاب. وی که زه ودرولې شم دالته نو زه به ته ویم دا دجال دی کذاب دی. بل طرف ته امام بخاري وی چې انه امام الحدیث، دا امام دی د حدیثو. نو دا راځي په بعضې علماو کې د یو قولي بل نه حق دا چې محمد ابن اسحاق چې کوم روایات په قال سره حدثنا سره ذکر کړي هغه قابل دي، ځکه چې دا دغه تدلیس پکې او د امام مسلم رحمه الله په نسبت د هم عصرنا د روایت قبول دي، د روایت قبول قابل قبول دي. محمد ابن اسحاق عن ابان ابن صالح دا اتفاقا ثقه دی، او چا چې دته نسبت کمزوري کړي دي نو هغه دا علماء ویلي دي چې دا ناپوهه دی د په حال باندې، خاص کر امام ابن حزم د ابان ابن صالح ته ضعیف راوي ویلي دي. نو دا علماء ویلي دي چې دا د وهم دی د ابن حزم نه، دا ضعیف نه دی. عن مجاهد ابن جبر دا امام التفسیر دی، امام التفسیر ابو الحجاج مخزومی مجاهد ابن جبر، او دا د اوساط التابعین نه دی، اتفاقا ثقه دی. جابر ابن عبد الله دا د پلار عبد الله دا په احد غزا کې شهید شو، نو دا صحابي ابن صحابي دی. او دا د څلور نوي کالو په عمر کې دا وفات شوی دی. دا وی نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. اوس دې روایت باندې استدلال هغه چم کړی دی چې څوک دغه روایت د ابو ایوب انصاري ته څه وایي منسوخ وایي. دی باندې استدلال هغه چم کړی دی چې څوک وایي په کنفو کې جایز ده، په بنیان کې وایي دا په بنیان کې لیدلې. په دې باندې استدلال هغه چم کړی دی چې څوک وایي چې نه دا استقبال چې دی دا جایز دی، استدبار جایز نه دی. بعضې چا دا هم ویلي دي. ما تاسې ته ویل چې دا روایت دی، خو دې روایت دا یو حال دی د احوالو د رسول الله نه، او احوال معرض د چای د اعذار وي. کېدای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم عذر د وجې نه، یا دا تخصیص د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ییرو. وفي الباب په دې باب کې د ابو قتاده عائشه عمار ابن یاسر نم روایت راغلي دي. وقد روى هذا الحديث، دا حدیث مخکینه چې دی نو دا حدیث ابن لهیعم نقل کړی دی عن ابي الزبير، دا ابو زبیر نه عن جابر عن ابي قتاده. مخکې خو صرف عن جابر ابن عبد الله ابن لهیعه په روایت کې دا د جابر نه راغلی، خو جابر د چا نه نقلی؟ ابو قتاده نه. دا ابن لهیعه به دا په کله راشي دلته به مونږ وایو ابن لهیعه د نوم دی عبد الله ابن لهیعه ابن عقبه. د کتابونه او مکتبه اصله، نو دا غي نه وروسته د په روایتو کې لږ استراب راغی، لږه خطایی رااله. نو د دې وجې نه بعضې علماو دته کمزورې ویلې دي. خو حق دا ده چې د کوم روایاتو کې خطا ظاهره شي نو صحیح ده، که خطا نه ظاهره شوي نو ابن لهیعه روایات مقبول دي. او دا ځکه امام مسلم رحمه الله د ابن لهیعه روایات را نقل کړي دي، خو مقرون را نقل کړي دي، مستقلا نه دي را نقل کړي. نو په دغه روایت کې دا روایت د مسنداتو د جابر نه دی ګرځولې، بلکې د مسنداتو د ابو قتاده نه ګرځولې دی.
د ابن لهيعه پورې روایت بیان کړي سندن چې دا حدیث ماته قتيبه بیان کړي دی قتيبه ابن سعید او هغه اوریدل دی ابن لهيعه نه وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث أبي لهيعة وإذا رسلنا أبو لهيعة كمزور ابن لهيعة أو دينا مخكنة رواية جابر چې دا د مستندات جابر نشي نه د مستندات ابو قتاده نه نو دغه روایت صحیح دی په نسبت سره دی روایت ته وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث لا ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه دویم روایت حدثنا حناد چې دی دا روایت دی د ابن عمر رضی الله عنه چې هغه امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی حدثنا حناد حدثنا عبدة بن سليمان عبدة ابن سليمان چې د حناد مخکې ویلو دا د کوفی په شیخ الحدیثانو کې دی دا عبدة ابن سليمان اتفاقا ثقه دی امام احمد حنبل رحمه الله د توثیق کړی دی قال حدثنا طول مسلم راوین دي طول صحیح دي دا سند صحیح دی بالکل نو عبید الله ابن عمر چې دی نو دا عبید الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب دا فقهاء السبعه کې چې دی احد الفقهاء السبعه دا ثقه دی اتفاقا محمد ابن يحيى ابن حبان مدني دام فقيه دی مشهور په 121 کې وفات شوی دی واسع ابن حبان ابن منقن چې وتویل کیږي دا صحابي د پلار چې دی حبان دا صحابي نو کبار تابعین نه دی عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصه زما د خور د حفصه په کور وختلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نے برولي دو فرائت النبي صلی الله علیه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه نو چې امام احمد حنبل چې ویلي دي چې صرف استدبار راغلی دی او څنګه دی راغلی استقبال نو هغه په دې روایت هغه دغه استدلال کړی چې وګوره دلته مستدبر الكعبه راغلی دی ما تاسو ته ویل چې دا ټول احوال جزئیه دي او احوال جزئیو کې هغه معرض د چای د عذابي دي کې دا عذرم کېدلی شي چې نبی عليه السلام عبد الله ابن عمر لیدلی او په مقتضا د حیا سره هغه داسې تغییر کړی چې شای چا ته راغلی قبله ته راغلی ځکه سړی چې څوک ویني چې بل څوک راوخته او په قضای حاجت ناس دي نو په د حیا دغه د تقاضا کوي چې دا چې خوځي دا خوځي کنه کنه د سناس دي دا شاته خو کوسيږي کنه دا شي څوک راغی نو کې دې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لیدلې هغه په مقتضا د حیا سره هغه خوځیدل را خوځیدلې او دا طرف کوم ځای ته راغلی قبله ته باب ما جاء في النهي عن البول قائما بس کو